حضرت عمر رضی الله عنه چې څو وخت لا په زمانه د شرک او مسلمان شوی نو، ابو جهل وایي چې دې سړی نه خو مونږ تنګ رالو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې وی او دې په دغه مجلس کې ناست په مطاف کې ابو جهل خبره کوله، دا څه څوک شته چې مونږ ته نخلاص کی او دې لاړ شي ورپسې او قتل کی. عمر رضی الله عنه لا تر څه پورې مسلمان نو، فاسد ویل کا زمازمه روان دي او بلاره کې یو کس مخه تا ورلو چې هغه اسلام قبول کړي او خلای سرګن کړي نو. د عمر حالت چې ولې د چسترګې سری دي او د غصې او د غضب په حالت کې روان وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو وزم دا سړی ختمو، دومره دشمنی دا او عداوت په زړه کې. هغه ته وایي چې دا ختمولو پس روانه، خو تا ته پته ده دغه قبیله او دغه خاندان څومره لوی دی او څومره معزز دی په قریشو کې، دا غینه وسنګ خلاصي. عمر سے په دبانې درو چته کا ویخه تم تخکاری دغه مرګره، هغه ته په ما باندې گزار الکوا چې خپل خور او د اوخي خبر واخله. دا حضرت عمر سے خور بیبي او فاطمه رضی الله عنها دا وخت مسلمان شیوا، او اوخه او سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه ابو الاعور مسلمان شوی. ویخه دا پیغور چې ورکو نو کور ته روان شو. خور دروازه وټکوله، خباب ابن عرط رضی الله عنه ته قرآن پاک آیتونه لوستل، د ووري دغه دروازه وټکوله ویلری کوي درور، هغه خلاړو ډډې ته شو پټ شو هغه صحابي او خوري او اوخه مخامخ ولاړ دي دن نشو. وتوی تاسو سلوستل وېسمنا هغه په چې دغه په بدله اراده باندې راغله، بیا اوخ باندې را باندې کله هغه نه سو گزارونه وېستل. خو چې یو قتل شدا خاون مې مسلمان دی او دې داسې وای هغه هم خطر راغله، هغه گزارونه وېستل. بیا هغه د مخنه د سر نوینه روان شو، هغه ته وی چې په خدای که تاسو هم خپل کوشش وکړئ نو موږ د دې مذهب نه وړو، اسلام مکمل کړی دی او چې تاسو هم وسره سينو تا خپل وسو کو موږ د پیدونه. حضرت عمر رضی الله عنه هغه غیرت او هغه خصفات، هغه صفاتونه کار غلط او خطا غشتو. دی وایي چې دا زما خور ده او دا زنانه ده او دا دومره په خپل مذهب باندې کلک او ټینګ ولاړ د اخر دی کې سدي. ته ما ته خو دا پانه وینا استلاس پلیتی غلیظ دی او تا چې زو په رضان پاک کړنی دومره پورې دا نشوي له نه درک. خیر بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس تر او تفصیل واقعیا ده. د پیغمبر علیه السلام په قتل پسې وته دی او ما غتورې په لاس کې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې چې د صفا سره په غوا کې یو کورو دغه وخت بال تناستو صحابه بو وسرول حال کې تشریف فرما دي، دروازه بند ده. عمر صاحب دروازه وټکوله، چاوي چې یا رسول الله دا خو عمر دی او لاس کې توره ده او دا ښکاریږي چې په خراب او په غلطه اراده باندې راغله. پیغمبر علیه السلام وته فرمایل چې ور وته لري کوي. حضرت حمزه رضی الله عنه په دغه موقع غد د مخکې مسلمان شوی، وایي عمر په څنګه نیت باندې راغلی نو هغه نیت به د جولای کې ورزيږي راځي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د رحمت للعالمین خو الله جل شانه شجاعت او بهادری او زورتیا دا پکې ډېره زیاته وه. په داسې موقعو کې چې په صحابو کې یوم په هغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نو، لکه غزوه حنین په موقع او پیغمبر علیه السلام د خپل سورلینم کوز دی یوازې په میدان کې ولاړ دی، کوم طرف ته چې دشمن دی او شي راځي نو آپله مخ دی او ډېر کسان د میدان نه تخفیدلی وي او څو کسان په میدان کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې را پرې دیدنه چې کله دنه رالو تورې بلاس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې د کمیس نه ونیولو لمننه او دا کمیس وته داسې وساندل وته وی چې عمر تاسو پورې به په همدغه حالت به د کفر په حالت باندې او ایمان باندې راړي پتیارو کې به دغه سي ډوبې چې دی وته وی چې یا رسول الله د ایمان راړو لپاره راغلی. پیغمبر علیه السلام وته کلمه وی او مسلمان شو. بیا دا غینه پس دغه عمر دی
چې د زمانې د جاهلیت او د کفر او د شرک په وخت کې د هغه د زړه دومره سختي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به قتل رسې راوان